جناب د امیر صاحب پیسې سیزي او وایي چې پیسې هیڅ نه کوي او وغیره وغیره، یعنی د اسبابو انکار کوي که نه، او پته نه لګي چې دا پیسې اصلي دي کو نقلي دي. زما دې سره کار نشته. زه یو موضوع پکې راچوتم. دا بعضې کسان وایي بس وایي هر څه الله کوي، الحمدلله هر څه الله کوي، وایي زه به څه ګټم نه او څه کار مار به نه کوم وغیره، او بس الله به رزق راکوي وغیره وغیره که نه. او یا مطلب یو څو ورځې مخکې ما لیسنس سازه و ټوپک نو یو کس راته وي چې مولي صاحب الله ساتل کوي. خیال یې کړی دې ټولو جواب تاسو له در کوم. ښه دا بعضې کسان ډېر توکل په الله باندې کوي او ایمان یې نه خواسي، هغه پښتو کې چې ولي حق خبرې کوي. ګورئ دا امیر صاحب چې کوم دی پته نه لګي چې امیر صاحب دی او کو نه دی، یا د پیسې اصلي دي کو دیسي دي یا سپراټ دی کورس دی، هغې سره زما کار نشته. ځکه ماشاءالله تبلیغ چې څومره مشران دي علما دي امیران دي هغه ټول خپل روزګارونه کوي او دا خبره ترې نه کوي. پته لګي چې څه حساب دی. د ټولو نه مخکې ګوره ښه یو خبره ته کوم ښه ګوره دنیا منډې تړلې وال پکار دي کو نه کو الله رزق ورکوي، یا ټوپک تماچې ځان سره ساتل پکار دي او کو نه د غلغتونه ور بندول پکار دي کو نه هر څه الله کوي. نعوذ بالله غوږ ماته کېدي. ښه ګورئ نبی علیه السلام نه صحابي راله وایي د الله رسوله وایي اوښه مې پرېښوده او الله ته مې پاواله کړه. نبی علیه السلام ورته فرمایي آیا خپه دې وله تړلې ده؟ دې اوښله به یې د خپو تړله که نو دا به بیا تللی نه شوه، منډه به یې نه شوه والی. نبي اسلام ورته فرمیل آیا خپه دې وله تړلې ده چې الله ته دې پاواله کړه؟ صحابي ورته وایي نه د الله رسوله. نبي اسلام ته فرمایي ورشه لاول وله خپه وتړه بیا یې الله ته پاواله کړه. یعنی مطلب دنیا اسباب دي دا به استعمالې. لکه مثال کے طور پر یو کس ته خپل کور کې ناست او وایي چې ما د شپې آیت کرسي وي او بس خبره ختمه، دروازې کولاو پرېښې ده، سامانونه بهر کولاو پراته دي او آیت کرسي وي او وایي بس چې الله به زما هر څه کوي. نه دا ګوره دا جاهل دی. ګوره ته به اول کور ته غټه تاله ووې، سیده غټه تاله به ووې، سامانونه به اخوا دېخوا کې هر څه به برابر کې، د هغې نه پس پې خدای اسباب به استعمال کړه، خو یقین مې پې نشته. آیات کرسي مې وي خدای پاکه په دې آیت کرسۍ به ته زما د کور حفاظت کې. ګوره په اسبابو یقین ساتل دا کفر دی او اسباب نه استعمالول دا جهل دی. جهل ښه عیسی علیه السلام به د اسمان نه راکوزېږي بې پړو او کله چې د ځمکې حدود ته راورسي لاندې به ورته پړوی لګي. دا ولې؟ دا دنیا د اسبابو ځای، دلته به اسباب استعمالې. نبی علیه الصلاة والسلام په یو جنګ کې دوه زغرې اچولي توره به ورسره هر وخت کې وه، نعوذ بالله. بیا خو نبی علیه الصلاة والسلام هم په الله په خزانو د الله په قدرت د الله په حفاظت د سره یقین نشته، ځکه چې توره به ورسره وه او په جنګ کې به یې زغرې اچولي وي، نو دا خو نعوذ بالله د الله جل شانه په هغه حفاظت باندې بیا عمل نه کوي نبی علیه السلام. نه دا د اسبابو ځای دی. زه به زما کار کسب به کومه، سحر به وزمه، ماښام به راځم، الله به رزق راکوي. دا د الله طریقه نه ده. الله داسې هم درکوي، خدا نه. د الله طریقه دا ده چې ته به خپلې منډې تړلې وې، ته به سعودي ته ځې، ته به دوبۍ ته ځې، ته به پاکستان کې منډې تړلې وې. دا نه چې بس زه څه نه کومه او الله به رزق راکوي، هغه هم الله ته اسانه ده. خو دا دنیا د اسبابو سره تړلې ده. هر څه چې الله پیدا کړي دي جناب دې کې به منډې تړلې وو. الله قرآن کې فرمایي وګرځئ ځان د پاره رزق څه کوئ تلاش کې، زما دنیا غټه ده. نو دا چې دا کم کس دی نو پته نه لګي چې دا چا پوه کړی نه دی، کوڅه حساب دی. مثال کے طور پر دا پیسې ریختې نو دا امیر غټ اسراف وکړو، د پیسې توهین وکړو. پیسه د الله یو نعمت دی، په دې باندې هر څه کېږي، په دې باندې دین کارونه کېږي، په دې باندې ته به زکات ورکې، ته به حج پکې وکې، ته به عمرو له لاړه شې، ته به د غریب سره منډه تړله ووایې، دا په دې پیسو باندې کېږي. پیسه یو بهترین څیز دی، خو چې دم ولې زده کړې. پیسو مثال د مار دی چې دم دې ولې زده نه کړو بیا به دې چیچي الله، خو چې په حلاله طریقه باندې او په حلال ځای کې لګي، دا نه چې په حرامه طریقې او دا هل دې راغستې. نو جنابو غرض مې دا دی ټولو خبرو چې دا دنیا د اسبابو ځای دی، په دې کې به اسباب استعمالې، په دې کې به منډه تړلی وې، بیا به الله ته وایې ای الله زما دا کار وکړه. اوس کو ته اسباب استعمالې منډې تړلی وې او الله نه مدد نه غواړې، نو بیا هم ته په غلط یې. او یا ته ډایرکټ الله نه مدد غواړې او ته په کور کې ناست یې، ته هېڅ کار نه کوې وغیره. ستا دشمنی دی مثال کے طور پر یا ازمرے دی یا ماران دی وغیرہ، او ته بس نازې ته الله مې حفاظت کوي. نه الله حفاظت کوي، خو تاله صدر کړی دی کوپړې کې دننه دماغ دی پای کې یو سیس پروت دی چې هغې ته عقل، هغې ته درې به ته استعمالې. الله اکبر کبیره. اوس زلزله ده او ته په کور کې دننه نازې او وایې چې بس الله مې حفاظت کوي. نه زموږ استاد فرمایله وایي چینګ اسمان ته به دې بیا خوله نیولي، ښه الټه به یې وي، چینګ اسمان ته به دې بیا وازه خوله نیولي. نو مطلب مې دا دی جناب چې زلزله شي منډه به وي، اسباب به استعمالې، دا نه چې بس هر څه الله کوي، هر څه الله کوي، خو ته به اسباب استعمالې. صحیح ده؟ الله موږ ته خوشحاله کړي.